موږ د 2 کالو راسې په دې عذاب کې ولیو په دې باندې 4 کروڑ روپے یا 4.5 کروڑ روپے منظور شوي 4.5 کروڑ روپے ټول په جیب کې چوری شوي دي بعضې کسانو د خپل جیب ډکولو لپاره د دې باندې پیسې ولګولې سره په کور کې د ایډکسو یو شیشه نو که پرس که تاسو سره د ایډکسو شیشه نی نو مهرباني وکړئ د 1.5 ځای ځان سره یو واله روړی راله پې خوره کړې ده په سړک باندې او هغه هم د 50-50 روپو ملک کې دا کم عذاب د دوی له لاسه دی کم از کم دغه زمونږ د لاسه نه دی رحمان بابا وی په بازار د نابینا او جوهریانو خر مره لال او جواهرات دا درې وانه یو دي الله الرحمن الرحیم څنګه چې ملګرو تاسو ته پته را چې د کتوزو روډ په ډېر ناګفتبي حالت کې د تیرو 2.5 کالو راسې په دې روډ باندې آلریډي پریمکس موجودو دا بالکل صفا سوترا صحیح سالم روغ جوړ روډ او د هغې روغ جوړ روډ د پاسه بعضې کسانو د خپل جیب ډکولو لپاره د دې باندې پیسې ولګولې په دې باندې 4 کروڑ روپے یا 4.5 کروڑ روپے منظور شوي 4.5 کروڑ روپے ټول په جیب کې چوری شوي دي اوس په جیب کې دغه خلکو واچولې نو موږ ولې په عذاب کې مبتلا کوي پکار دا وه چې دغه پیسې دوی هسې بېسه په جیب کې اچولې وي او موږ ته دا سړک باندې دا روړه نه وه خوره کړې صرف روړی راله پې خوره کړې ده په سړک باندې او هغه هم د 50-50 روپو دغه احسان یې موږ ځکه منو چې 50-50 روپو باندې زموږ هغه پریمکس روډ چې د دې نه مخکې کم روغ جوړو هغه دوی برباد کو ګیر چاپېره چې کوم کورونه دي چا ته مری مسلې دي چاته رستاره نالې مسلې دي چاته تبه کېږي چاته زکامونه کېږي د چا بچي په عذاب کې پراته دي څوک مشران په عذاب کې پراته دي څوک بوډاګان په عذاب کې پراته دي چا زنانه په عذاب کې پراته دي موږ صرف او صرف ستاسو په وساطت باندې دا یوه خبره کوو چې موږ د 2 کالو راسې په دې عذاب کې ولیو دا خو صحیح سمدم روډ ولې دا روډ موږ ته برباد کو او چې نه شو جوړولې نو خرابو یې راته ولې دا خو آلریډي پریمکس روډ روغ جوړ نو دا ټیک دا د خلکو په الیکشنو باندې پیسې لګولي دا هم ټیک دا چې دا خلک به دغه پیسې واپس ګټي موږ د دغه خبرو په دغه باندې نیو بالکل د خپلې پیسې وګټي موږ په هغې باندې خو زموږ ژوند خو د کم از کم نه عذاب کې کوي په دې لاره باندې چې غریب ځي هغه لا لحن لري کو مالدار بي ځي هغه لا لحن لري کو ماشوم بي ځي هغه لا لحن لري کو بوډا بي ځي هغه لا لحن لري او زموږ د ټول علاقې ژوند د سړک د وجې نه دې خلکو په عذاب کې اچولې نو موږ دغه ریکویسټ کوو چاته ډیپټي کمشنر صاحب ته رضی بادشاه هغه ته دا یو ریکویسټ کوو چې د خدای په خاطر د دې خلکو لږ مداوا وکړه او په دې باندې څه ایکشن واخلې مهرباني وکړئ دا روډ جوړ کړې دا خلک دونه تنګې له راغلي دي کو چرې په دې هفته کې دننه دا روډ جوړ نه شو نو موږ به د کلو خلکو واپس روزو دې نه به دا روړه گزار کړو د دې لاندې ښه روغ جوړ روډ دی موږ به هغې باندې تللی شو خو بیا دا یوه خبره ورسره کوو چې دا روډ چا کړی دی هغه به دې اړخ ته واپس نه راځي دا یو خبره ده په دې باندې موږ احتجاج دا تقریبا 3 ځل دی په دې باندې ویټي خبر والا راغلي او هغوی پروګرام کړی دی تاسو په پروګرام کړی دی په دې باندې موږ چې کوم دی دلته کې یو سوشل غونډه کړې ده موږ راټول شوو موږ د کتوزو او د اسنزو خلکه په دې خبرې ته مجبور یو چې کو چرې په دې سړک باندې کار شروع نه شو او دا سړک جوړ نه شو په هفته کې دننه په دې باندې کار ونه شو نو موږ به ډیپټي کمشنر صاحب له زوره ډیپټي کمشنر صاحب دفتر مخې ته به کینو احتجاج به خپل ریکارډ کوو او تر هغې پورې به ناست یو تر هغې پورې به هغه ځای موږ بند کړي چې تر څو پورې زموږ په دې روډ باندې کار نه شروع شوی څه نه وایم جي رحمان بابا وی په بازار د نابینا او جوهریانو خر مره لال او جواهرات دا درې وانه یو دي د دوی په وینا باندې ملک ترقی کې لګیا دی ملک د مونږ عادت کړ چې سویزرلینډ هم ته جوړ کو په دې کې مونږ آبادی وکړې په دې کې مونږ هر څه وکړل خو که ستاسو کیمره خولی شي نو اصلي حقیقت دغه دی په دې سړک باندې تاسو موجود یې زما په خیال چې کم کس راغلی او په دې روډ باندې واپس لاړ شي نو انشاءالله بیګاله به د هغه ملا دړ کوي او مونږ دلته کې په ایوډکسو باندې دونه دغه شوي چې هر چا سره په کور کې د ایوډکسو یو شیشه نو که پرس که تاسو سره د ایوډکسو شیشه نی نو مهرباني وکړئ د 1.5 ځای ځان سره یو واله څه ده جي د کتوزو خلکو بالکل په دغې خلکو اعتماد نه دی کړی په دغې خلکو باندې کو تېر رزلټ وګورئ کو د هغې نه مخکې رزلټ وګورئ کو د هغې نه مخکې وګورئ نو د مټې خلک دوکه شوي دي او د نیمې غوټې اسنزو خلک دوکه شوي دي د کتوزو خلک بالکل په دې شیز نه دوکه شوي او نیم غوټ د اسنزو چې دا پورشن کم دی دا مونږ چې کم ځای کې یو دا پورشن هم بیللی دی کتوزو هم بیللی ده نو د دې مطلب دا دی کیدای شي دا دوی مونږ له دغې خبرې سزا راکړي چې مونږ دوی له ووټ نه دی ورکړی خو مونږ په دې خپله خبره باندې نن هم قایم وو بیا هم پې قایم وو د هغې وجه دا چې په دې ملک کې دا کم عذاب د دوی له لاسه دی کم از کم دغه زمونږ د لاسه نه دی مونږ دغه زمونږ ضمیر مطمئن دی مونږ خوشحاله یو چې په دې ملک کې دا کوم عذاب راغلی چا لاسه راغلی د هغوی به له شپې خوب نه ورځي مونږ ښه مطمئن یو ښه خوشحاله یو او په خپله فیصله باندې بالکل مطمئن یو بیا به انشاءالله دغه فیصله کوو او دغه خلک خو بیا رانصیب هم نه کي او دې خوا دې راضي هم نه